په دې پنځو منځونو کې تشو او ډک رکعتونه څو دي او ډک څه ته وایي او تش څه ته وایي یاره دا راته نن یو پلار رینګ کړی و ښه وایي مولي صاحب بچو رانه د پلاني رکعت باره کې تپوس وکړو ما وی دا تش دی اس طرح پسې وخاندل وایي دا خو تش نه دا ډک دی نو ما ورته بیا ویې لکه ستا دا خبره په دې میډیا باندې وکړم چې خلکو ته عبرت حاصل شي بلکل وایي وکړه وایي ډېر داسې کشان دي چې د تشو د ډکو نه پته ورته نشته نو جناب او بل د جمعې په ورځ چې کوم آیا د جمعې په مونځ کې ډک رکعتونه شته یا تش رکعتونه شته کو نه نو دا یو اهمه ویډیو تاسو سره شیر کوم نن ښه نو په دې باندې مخکې هم ما ویډیو کړی خو ډېرو ملګرو تپوسونه کوي ما وایي راشئ یو بله ویډیو پرې سازه کړه ګوره پنځه مونځونه دي پنځه مونځونه ښه د ښځو د نارینه او زنانو ټولو دپاره دا دي ښه پنځه مونځونه دي ګوره د سهارې لاول خو ډک او تش رکعتونه څه ته وایي تش رکعت هغې ته وایي تش رکعت چې په هغې کې صرف الحمدلله رب العالمین تر د ولدوالین امینه پورې مونځ وی بس یعنی صورت پکې نه وی قل هو الله احد صورت پکې نه وی دې ته تش رکعت وایي او ډک رکعت څه ته وایي ډک رکعت هغې ته وایي چې الحمدلله ولدوالین امینه پکې وي او صورت هم ورسره شامل کړي یعنی قل الله احد او نور صورتونه ورسره هم وي دې ته ډک رکعت وایي ښه دا خبره حل شوه د سهارې څلور رکعته فرض دي لاولني دوه رکعته چې کوم دي هغه سنت دي ګورئ یو بله خبره تاسو ته کومه سنت او نفلونه په دې کې تش رکعتونه نشته ښه سنت او نفلونه چې نومې سنت شي او نفل هلکه نفل کومه نو تش پکې نشته دا اوابین دي چاشي دا ټول ډک دي هلکه سنت دي نو سنت چې مراشي نو پای کې هم تش نشته ټول ډک دي ښه نو لاولني د سارې څلور رکعت دي لاولني دوه رکعته سنت دي بیا بس دوه رکعته فرض دي نو لاولني دوه رکعت هم ډک دي الحمدلله رب العالمین ولدوالین امین صورتونه به پکې وي او بیا دا چې کوم دوه رکعته فرض دي دا هم ډک دي ښه پوه شوې دا خبره ختمه شوه د ماسپښین لس رکعته دي لس رکعته لاولني څلور رکعته سنت دي دا خو مکمل ډک دي صحیح شو بیا به د څلور رکعته فرض دي نو په دې څلور رکعتو فرضو کې دا لاولني دوه رکعته نه دي دا ډک دي صحیح ده لاولني دوه رکعته دا ډک دي په دې کې به الحمد او قل هو پکې وي صحیح ده بیا بس دا دوه رکعته چې کوم دي وروسته دا دوه رکعته تش دي په دې کې به صرف ولدوالین امینه پورې مونځ وی بس بیا به رکوع کې ښه د ماسپښین لس رکعته شو صرف په دې څلورو رکعتو فرضو کې لاولني دوه رکعته ډک دي او دا وروستني دوه رکعته بیا تش دي ښه پاتې شوه د مازدیګر خبره د مازدیګر څلور رکعته دي او څلور واړه رکعته فرض دي سنت پکې نشته صحیح ده د مازدیګر په څلور رکعتو کې د لاولني دوه رکعته ډک دي او هغه وروستني دوه رکعته تش دي صحیح شو ښه بیا پاتې شو د دغه مونځو د ماښامي مونځو د ماښامي مونځ پنځه رکعته دي پنځه رکعته لاولني درې رکعته فرض دي او بیا پسې دوه رکعته سنت دي دوه رکعته سنت خو ډک دي صحیح ده په دې درېو رکعتو فرضو کې لاولني دوه رکعته ډک دي او بیا پسې د اخرنۍ دا درېم رکعت چې کوم دی دا تش دی صحیح ده ښه بیا د ماخوستنې نهه رکعته دي نهه رکعته لاولني څلور رکعته فرض دي بیا پسې دوه رکعته سنت دي او بیا پسې درې رکعته واجب دي لاولني په دې څلور رکعتو فرضو کې دا لاولني دوه رکعته څه دي دا ډک دي ښه په څلور رکعتو فرضو کې لاولني دوه رکعته څه دي دا ډک دي بیا پسې دا دوه رکعته وروستني دا تش دي صحیح ده بیا پسې دوه رکعته سنت دي نو دوه رکعته سنت هم ډک دي بیا پسې درې رکعته ویتر دي ویتر ښه نو درې واړه رکعته ویتر څه دي دا ډک دي ښه په دې کې تشو نشته نو خبره پوه شئ تاسو یار ګورئ په اسانه هم پوهیږم د سهارې ټول مونځ ډک دی تش پکې نشته د ماسپښین لس رکعات دي په دې څلور رکعتو فرضو کې لاولني دوه رکعته ډک دي بیا پسې دوه رکعته تش دي د مازدیګر څلور رکعته فرض دي لاولني دوه رکعته ډک دي بیا پکې دوه رکعته تش دي صحیح ده او د ماښام پنځه رکعته دي درې رکعته لاولني فرض دي نو لاولني دوه رکعته ډک دي او بیا بس یو رکعت فرض څه دی دا تش دی او د اخرني دوه رکعته چې کوم سنت دي دا خو ډک دي د ماسپښینې د ماخوستنې لس رکعته دي صحیح ده لس رکعتو کې لاولني څلور رکعته فرض دي پای کې د لاولني دوه رکعته ډک دي او بیا پکې اخرني دوه رکعته تش دي بیا بس دوه رکعته سنت دي هغه هم ډک دي بیا بس درې رکعته ویتر دي هغه هم ډک دي ښه نو په دې پوزیشن کې دا تش او ډک رکعتونه دي ښه پوه شوې په خبره بس انشاءالله پوه شوي به خیر ښه